الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وعنا أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. وبه حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمه الله دا الجامع الصحیح دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احادیثنا منتخب کړي دي او جمع کړي دي. احوال کې لیکي پگ لکا احادیثنا امام بخاری دا حدیث دا بخاری را جمع کړي دي، منتخب کړي دي، چونکه هغه پکې ځان لا ډېر شرطونو سره، سختو شرطونو سره احادیث جمع کړي دي چې پکې ضعیف، کمزوري، موضوعي احادیث را نشي. همدا کار چې محدثینو کړی دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو ترغیب او د یو فضیلت ذکر کولو په ضمن کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: نظر الله امرأ، الله دې هغه سړی تر و تازه کی، سرسبز و شاداب کی، سمع منا شیئا، زمونږ څه خبره واورېده، احادیث واورېدو، دین واورېدو، فوعاها، هغه یاد کو، محفوظ کو په خپله هم، ثم بلغه کما سمع، بیا هغه نورو ته ورسو لکه څنګه چې اورېدلی دی. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې انسان دپاره دعا کړې ده د تر و تازهګۍ. نو محدثینو د دې حدیث د دې فضیلت د حاصلولو نتیجه کې دا مهنت شروع کړی دی چې لمبې د هغې د حصول دپاره ملکونه کتلی دي، دشتونه آبادې قطع کړي دي. نو چې کله بیا هغه حاصل کړي دي، نو د هغې نه پس هغې له کتابي شکل ورکړی دی چې دا د خلقو دپاره د رسایۍ، خلقو ته د احادیثو د ترلاسه کېدو ذریعه وګرځي. فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عمل ذکر کړی دا: فرب مبلغ اوعى له من سامع، ډېر کرت هغه انسان چې خبره ورته ورسولی شي، هغه ډېر حفاظت وکړي، عمل وکړي، د هغې حق ادا کړي، دا غړمبني رسونکي نه هم، نو دا کار پکار دی. بل طرف ته یاره ورکړې ده د هغې انسان د حالت نه چې هغه خبره وی نسبت نبی علیہ السلام ته کوي، حالان کې خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه. نو فرمایي: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، چا چې د ځان نه دروغ جوړ کړو په پیغمبر، حالان کې پیغمبر نه ویلي، نو دا دې ځان له په خپله دې په جهنم کې ځای تیار کړي. موږ خو دا حدیث وایو، خو لیکن سوچ مو په دې نه دی کړی. ګورې
کم کار چې موږ وایو دا ثواب دی، دا دین دی، دا ښه کار دی، په دې اجر میلاویږي، د دې مطلب دا دی چې دا پیغمبر ویلی دی، دا الله ویلی دی، دا د دین کار دی. حالانکه هغه خبره هغه کار نه پیغمبر ویلی، نه قرآن ویلی، نه په شریعت کې د هغې ثبوتي، دا په پیغمبر دروغ جوړول دي. دغسې موږ د ډېرو کارونو په باره کې وایو دا ګناه ده، دا بدي، دا په دې باندې ثواب عذاب میلاویږي. اوس کتل غواړي چې آیا دا کار الله حرام کړی دی، دا کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دی، نو ټیک ده خبره. او که چېرې الله نه منع کړی، پیغمبر نه منع کړی، ما تا رواجي طور عادتي طور هغه کار بد ګڼو، ورته ګناه وایو، دا په پیغمبر دروغ دي. ځکه حلالول حرامول حل حرمت دا د الله اختیار دی. پیغمبر هم د حلال او د حرامو اختیار په خپله نه لري. کم بیان چې د حلال او د حرامو کړی دی د الله په حکم یې کړی دی، الله ورته ویلي دي، الله پې ورته ویلي دي داسې ووایه. نو موږ له په دې خبرو کې احتیاط پکار دی. دین زده کول پکار دی، د دین رسول پکار دی، په دین عمل پکار دی. غیر دین ته دین ویل نه دی پکار، او دین پرېښودل نه دی پکار. دا یو بنیادی خبره ده، یو بنیادی سبق دی. خصوصا هغه چا دپاره چې مدارسونه فارغ شي، هغوی دې احتیاط کوي. کم دین چې زده کړی دی هغه دین دې رسوي، هغې باندې دې عمل کوي. او زمونږ واعظان، وعظ و نصیحت والا که نارینه یو بعضې زنانه د ځان نه به د خبرې د ښایسته کولو دپاره یا په پیغمبر باندې خبرې جوړوي یا به په صحابي جوړوي، حالانکې د هغې بنیاد نه وي چې دې ته موضوعي خبره وي، د ځان نه جوړه شوې. په دې خبره کې احتیاط پکار دی. نو محدثینو دا د احادیثو مجموعې جوړې کړې. د امام بخاري نه مخکې ډېرو عالمانو تصانیف د احادیثو کړي. بعضې په دې شکل کې وو چې د یو قسم د مسایلو جدا جدا کتاب، لکه د اوداسه د مسایلو او د مانځه د مسایلو او داسې نور. امام مالک رحمه الله موطا ولیکو، هغه پکې مختلف مسائل په یو ځای جمع کړه، خو چونکې په هغې کې هغه فتاوی د صحابه او د تابعینو هغه هم ذکر کړی وی، مرفوع حدیث یوازې نه. امام بخاري رحمه الله هغه داسې انداز سره کتاب وکړو، ولیکه چې هغه جامع دی، الجامع الصحیح، چې په هغې کې ابواب ثمانیه ټول راجمع دي، تر تفسیر پورې او د مناقب پورې او د احکام او فضائل پورې دا ټول احادیث پکې جمع کړي دي. الله دې امت لا مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې هغوی د الله د نبي علم دین زده کړي او په هغې باندې عمل وکړي او هغه خلقو ته ورسوي. امام بخاري رحمه الله استاد اسحاق ابن راهوی هغه دته توجه پیدا کړه چې داسې کتاب لیکل غواړي. څه فکر ورله هغه راوګرځاو، څه فکر یې د دې نه پیدا شو، خوب یې لیدلی و. خوب حق دی، خو خوبونه بیا خپل قسمونه هم دي. ګورې خبره اخوانه کوم، خوب یې لیدلی و، لاس کې مې ببوزلی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام نه ګنده مچان دفع کومه، عذب دفع کومه چې پکې کینني، نږدې ورنشي. تعبیر والو خیارانو عالمانو نه تپوس وکړو، هغې وی ته به د نبي علیه السلام احادیث چې کوم نبي علیه السلام ته نسبت شوی دی چې پیغمبر دا ویلي دي، پیغمبر نه ویلي، موضوعي احادیث، نو ته به هغه د نبي علیه السلام د احادیثو نه ممتاز کړئ، جدا کړئ. دا صفائی به د نبی علیہ السلام د احادیثو کئ، دا توفیق به الله تعالی درکړي. نورم سوچ فکر همت سیوا شو، دا کتاب ولیکو. بیا د کتاب او د مصنف متعلق تفصیلی حالات عالمان دې مقام نه بیانې، دا غي دا مقنه دا غ د کال اول کې بیانول پکاري او بیان شوی دي. اوس خمنګه د خاتمه مقدا د ختم هغه اخیری باب کې چې کوم حدیث دی او دا هغه متعلق به خبره کوو ان شاء الله. امام بخاری رحمه الله د
کتاب اولنې باب خو باب بدء الوحی، ابتدا د وحی څنګه وشوه. اخرنې باب لیکي باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، د وزن د اعمالو باب دی. وجه صدا وی وجه دادا هغه عمل کې به وزنی چې د وحی مطابق عمل وشي، نو چې د وحی مطابق عمل نه دی شوی هغه عمل کې وزن نشتا، هغه عمل با ضایع وي، بربادي، بے وزن وي، بے توله وي. دغسې د کتاب د اول نه د دې ځای پورې په دې کتاب کې ډېر قسمه اعمال، عقیدي، عملونه، معاش، معاشرت، اخلاق، ډېرې خبرې ذکر شوې. نو که دا خبرې د الله د نبی د منشي مطابق په عمل وشو دا وزندار عمل دی، او که په دغه طریقه ژوند تیر نشو نو د عمل وزن نشته. وره د عمل وزن به په مطابقت د حکم د الله، په مطابقت د حکم د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راځي. نو اخرنې باب د عملونو د طول کې خودو باب کی یو عنوان دے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. آیت کریمہ د باب عنوان جوړ کړی دی امام بخاری د عادت کتاب کې مخکې بار بار تاسو ویلی دي. دویم عنوان د باب دی وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن او توزن، اعمال د بنی آدم چې دا به تللی کیږي. او آیت کریمه هم دې د پاره راوړی دی چې وزن د اعمال کیږي. بل د مجاهد قول ذکر کړي د باب په عنوان کې وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیہ. آیت کریمہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری چې دا باب او آیت کریمه وروړي بیا روستو حدیث چې وروړي نو پاغي کې هم د وزن ذکر دے ثقیلتان فی المیزان. دقه ټکی باندې باب ثابتې چې دا کلمات چې کوم را روان دي دا د عملونو په تله کې درانه دي، نو پته لګي چې د عملونو تول شته. د اعمالو د تول نه معتزله پخوایه د بدعتیانو ډله تېره شوې د مبتدعين هغه انکار کړی دی، رد مقصد دی په هغې باندې. هغه وی د اعمال تول نشتا ځکه عمل عرض دی، قائم بالغیر دی، دا خپل جسم وجود نشتا. تا منځ کو نو منځ کم دی چې دا وتلی، تا روژه ونیوه دا روژې جسم کم دی چې دا وتلی، نو وی تول نشتا. او کم دی کې چې قرآن کې د عملونو د تول ذکر دی مراد د دین عدل انصاف مراد دی. وی دا قول د دې غلط دی، قرآن خلافم دی، د احادیثو خلافم دی. بیا د دې دا سوال چې کوم دی د دې جواب څه دی چې عمل یو عرض دی او د دې تول نشي کېدی، د دې وزن نشي کېدی. دا یو سوالو خو د پخواو او هغه وخت کې محدثینو عالمانو دغه جواب کړلی. اوس دا سوال نه پیدا کیږي. د دې سوال حل اوس آسان دی، اوس خبره بل شان شوې ده، خو هغه وخت کې دا یو سوال و. نو هغه وخت کې محدثینو دغه مختلف جوابونه په مختلفو شکلونو باندې بکول. یو وزن د اعمالو چې کیږي د اعمالو لبا الله یو شکل ورکی، متشکل وی کی. خیسته عمل په خیسته شکل، بد عمل په بد شکل، او دغه مجسمه به تللی کیږي. نو که د چا د ګناهونو عملونه ډیر دي د هغه مجسمې به ډیري، وزن به د هغې سی وایي تاوان دی. د چا د نیکو عملونه ډیر دي نو هغې له به الله یو شکل ورکړی ښایسته شکل کې، هغه به په تول کې سی وایي. نو دغه عملونو له به الله یو مجسم شکل ورکوي. یوه دا طریقه ده. دویمه طریقه هغه دا ده چې کم عملونه چې انسان کوي د دې لپاره ملائک مقرر دي د عملونه لیکي. نو په کومو رجسټرو کې چې د عملونه لیکلی شوي دي د نیکۍ د
لیکلو جدا رجسټري دي د ګناهونو د لیکلو جدا رجسټري دي دغه رجسټري به تللی کېږي نو د چا رجسټري د ګناهونو چې درنې شوي دا تاواني دی د چا رجسټري د نیکو چې درنې شوي هغه کامیاب دی دیو جن محدثین دا هم وی وره چې وزن د اعمالو د دوو تنو نشتا د دین علاوه دی یو هغه انسان چې هغه پاک نیک مسلمان تابعدار چې داغه په عمل نامه کې ګناه نشته د سره لکه انبیا داغه عمل نه تللی کېږي او حدیث کې هم راځي زما د امت او یا زره کسان دي چې به حساب با جنت ته ځي نو هغه خلق دی چې داغي ګناه په عمل نامه کې نشته نو عمل یې ولې تلي هغه ټول نیک او نیک دی دویم هغه انسان چې داغه عمل نامه تشه د ګناهونو نه ډکه ده نیکی پکې نشته نو داغه ټول ته ضرورت نشته درنې درونواله سپکواله پکې معلومونه ته ضرورت نشته هغه ښکارا جهنمی دی خو چې د چا عملونو کې نیکی مشته ګناهونه مشته اوس ټول جوک پکار دی نو د دې جواب د پاره دلیل محدثین هغه حدیث البطاقه ګرځولې دي حدیث البطاقه د بعضو حدیث ځان له عنوانات تی نمونه دي حدیث د ام زرع او حدیث د بطاقه او حدیث الغار او حدیث البطاقه دا دی نبی علیہ السلام وی قیامت کې به انسان راوستل شي داغه عمل نامو رجسټر به مخ ته وغوړول شي د سترګو په نظر بغټي غټي ټول ګناهونه لیکل شي ورته ویل شي خپل وزن د عملونو ته حاضر شه چې د حاضر شي دی به وی ډیر رجسټر ته بګوري یریږي بچ بس زه ناکام یم یو پرده ورويستل شي نو دی به وی چې دا د نیکی پرده د دې رجسټرو په مقابله کې څه وزن به ولري چې هغه په چابړي کې کېښودلی شي نو هغه چابړی به دروند شي او هغه رجسټرې به ټول سپکې شي په هغې کې به کلمه شهادتي د الله د نوم سره هغه حدیث کې راځي څه شی وزندار نشي کېدی نو دغه د نیکی چابړی دروند شو او د ګناهونو هغه چابړی د رجسټرو سپک شو حدیث البطاقه نو یو طریقه د وزن د اعمالو دا ده درېمه طریقه وزن د اعمالو عین دق عمل تللی کېږي اگر چې عارض دی او څنګه به تللی کېږي نو دا سوال پخوا لګو نو چای دا جوابونه کول خو اوس د دغه ضرورت نشته نن سبا اعراض تللی کېږي د ګاډي په ټیر کې هوا ده څومره ده د هغې باقاعده تول دی سکیل دی تللی کېږي په وجود کې خواږه څومره دي تللی کېږي په وجود کې تبه څومره ده ګرمایش څومره دی حرارت څومره دی تللی کېږي اوس تبه خو ښکاري نه ظاهر کې وجود یې نشته حالان کې 102 تبه ده او 103 تبه ده هغه تللی کېږي نو نن سبا دا سوال د سر اړو واردېږي نه هغه وخت کې هم سوال پکار نه و چې الله ویلی دي نبی ویلی دي ټیک دي خو چونکې بعضې خلق خو هغه ګرول کوي لټول کوي نو دغه جوابونه محدثینو کړي وو خو دغه جوابونه دغه وخت مناسب خبره وه اوس د سر اړو دا سوال هم نه واردېږي نن سبا اعراض تللی کېږي نو چې اعراض تللی کېږي او تی تلي او ستا آلت پیدا کړې د په هغې تللی کېږي نو د الله پیدا کوونکی چې دی هغه ته څه ګرانه ده چې هغه اعراض وتلي نو لمبې د ټول د عملونو لپاره دلیل ونضع الموازین القسط لیوم القیامه کیبدو تلې د انصاف د ورځې د قیامت دپاره موازین جمع راوړې ده جمع د میزان ده جمع یې ولې راوړې ده ځکه وایي د هر چا دپاره به جدا تلی یو قول دا دی د هر قسم عمل دپاره به جدا تلی دریم دا چې جمع راوړې ده په اعتبار د موضوعاتو باندې تله یوه ده خو تللی کېږي به ډېر څه څیزونه ډېر څه اعمال نو د دې وجې نه د لفظ د جمع باندې موازین راوړی دی تلې به یې خو د انصاف القسط
نفس وصف دے موازین ذات مع الوصف دے حمل نسی گی دا عالمانو تکے دے بکے نو دی کہ زوات القسط پا حضب دا مضاف سر دے انصاف والا تلی بئی لیوم القیامہ لام پا معنی دا فی دے لیوم القیامہ معنی فی یوم القیامہ پا ورد دا قیامت کی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ اعمال د بنی آدم او دا غی وینا دا بتل لیکيږي د باب عنوان دا دی او دا د مخ کې آیت کریمه هم ثابت شو درستو حدیث نه ثابتيږي قرآن کې الله وی وزنوا بالقسطاس المستقيم قسطاس قسطاس العدل بالرومیه رومی جمع کې عدل و انصاف ته وی منگم ویو کنا آگا دا انصاف پتل او تلا نو مطلب دا انصاف کوا نو پر روم کی مشہور داوا چه قسطاس عدل توی او تل چه دا چونکه دا عدل یو شیره نو دا دی دا وجنا تلی تاهم قسطاس وی خدا دا رومی جبه دا عربی سرا دیتا توارد اللغات وی موافقت تے ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر دا قاب سین طا اصل ماده خدا دا خدا په معنا د عدل هم راځي او په معنا د ظلم جور باندې هم راځي او دا ولی راځي دا فرق د کم ځای نه پیدا دی نو یو لغت والوي چې دا په فتحې د قاف باندې قسط شي نو په معنا د ظلم باندې دی نو فاما القاسطون دا د قسط مصدر نه دی او که په کسرې د قاف باندې قسط شي نو په معنا د عدل باندې دی په معنا د عدل کول باندې دی دویم کله چې دا قاسط د مجرد نشي نو په معنا د ظلم باندې دی فاما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا او چې کله دا مصدر د مقسط شي اقسط يقسط اقساط د مزید نشي اسم فاعل مقسط نو په معنا د عادل باندې دی ان المقسطين على منابر من نور حدیث کې راځي انصاف کوونکی عدل کوونکی بیا په معنا دا انصاف باندې دی نو القسط مصدر المقسط قسط چې دی مصدر د مقسط دی مقسط خو اسم فاعل دی قسط مصدر دی سوال دا راځي چې قسط مصدر د مقسط خو نه دی د مقسط مصدر اقساط دی مقسط مزید دی دا غي د مزید مصدر اقساط دی نو تا ته په نقطو کې بیا ابو بخاری کې اعلان دی لیکلی دی چې زما کتاب مخه ته پروت نقطې مکتي پکې نشته دا خو بل چاپ دی خو تاسو سره چې کوم کتاب چرته یې نور هغه نقطو والا نو بحسب الزوائد یعنی زوائد چې تلری کې اصل ماده د مقصد چې دی نو هغه قسط دی قسط دی نو مقصد قسط مصدر د مقصد دی وهو العادل نو دا په معنا د عادل دی نو مقصد چون کې مزید دی نو دی کې دا حمزه د سلب د پاره دا ظلم چې ختم شي نو عدل راځي واما القاسط هر چې قاسط ته د مزیدنا نفهو الجائر دا په معنا د جائر د ظالم باندې دی چې قران کې واما القاسطون دی دا خو د لغت تحقیقو وس حدیث کریمه حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريره دا د امام بخاری نه د نبی علیہ السلام پورې سلسله د رجالو دا چې دې ته سند وي اسناد وي دا سلسله ذکر کول امام مسلم مقدمه کې وی الاسناد من الدین خپل خبره د سی په سند سره رسول نبی علیہ السلام ته د دین ندی کچره سند نه وي یو سړی خبره بکی او دا پیغمبر ویل دي دا پیغمبر ویل دي نو چې کله سند نه وي د ثبوت د پاره لقال من شاء ما شاء نو خلق چې څنګه وخت هغه به وي او پیغمبر به تلل دی وجنا جرح تعدیل والا عالمان
چې هغوی کوم خدمت کړی دی هغه په سند باندې کړی دی ته د وایي دا حدیث دی د دې سند کم دی نو په دې سند کې چې په منځ کې دا سړي دي دا سړی څنګه دی دروغجن دی رښتینی دی چېرته دروغ ته ثابت شوي دي عوام په دې خبره اکثر پوه نه شي وایي مونږ وایو دا حدیث ضعیف دی نو چې حدیث شو نو دا ضعیف پکې د کومې غاړې راغی خو چې د پیغمبر خبره ده که نه نو پیغمبر خبره ضعیفه وي نه نه د پیغمبر خبره ضعیفه نه وي خو دا خبره د پیغمبر چې د چا ما ته چا رارسولې دغه سړی ضعیف دی چې یو سړی راشي سواړی کې فلانکې کار وشو دې سړي ته ته ګورې که نه د ټول عمر دروغ وایي لکه یو سړي خبره کړې ده خو اعتبار پې سړی نه شي کولی ځکه دروغجن دی دا اوس ضعیف دی نه دا خبره ضعیفه ده ولې راوړونکی دروغجن دی او یو سړی داسې دی چې ټول عمر چېرته دروغ نه دي ویلي اعتباري دی هغه سوال جواب راوړه ستا زړه کې ته یقین پیدا شي چې یاره دا خو پلانکي ویلي دي هغه خو دروغ نه وایي که نه نو دا اوس ټیک خبره ده نو دا ضعیف او صحیح د پیغمبر په حدیثو کې دا د پدې نسبت سره نه چې پیغمبر ویلې ده نه پیغمبر چې ویلي دي ټولې ټیک دي خو ما او تا ته چې را رسېدلي دي دا واسطه څنګه ده دا سړي او دا سلسله څنګه ده نو که په دې کې یو سړی هم چېرته دروغجني نو بس یا یې چېرته دې ته څه بېدیني ثابتوي شرعي کارونو کې بېدبارئ د ده په دې خبره به عمل نه کوي دا ضعیف دی او که چېرې دغه سړی اعتباري دی نو دا بیا دا حدیث ټیک دی په دې عملو کا دا احتیاط لپاره په جلدونو عالمانو تهذیب و تهذیب تقریب و تهذیب میزان الاعتدال نور کتابونه لیکلی شوي دي چې د هر یو تنې چاڼ کړی دی دا څوک و د کوم ځای و څه کردار و دا خدمت کړی دی محدثینو د حدیثو قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان د کلمې نه دلته مراد کلام دی ګورې هغه کلمه د نحوې نه د مراد چې هغه لفظ چې په خپله معنا باندې دلالت کوي قدرې بس دا نه کلام یعنی پوره خبره چې ورته موږ وایو دا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی الميزان ثقیلتان فی الميزان دا خبر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مبتدا ده دا خبر ولی مقدم کړی دی په مبتدا باندې ځکه په دې خبر کې اوږدوالی دی دا شوق پیدا کوي دی مبتدا ته دا کومه مبتدا چې کومه ده نو دې ته سړي شوق پیدا کوي دوه خبرې دي الله ته خوښې دي او په ژبه یې ویل اسان دي په عملونو په تله کې درني دي یاره دا بلا صحیح دا ترغیب پیدا کول دي د آخري کلماتو ته نو دغه کلمتان خبر دی ما مبتدا ده خدای وروستو کړه خبرې په مقدم کو د دې غرض لپاره دا د علم معنی هغه بدایع دي دا حدیث چې کوم دعوات کې ذکر شوی دی نو لږ الفاظو کې بدلون پکې شته کلمتان دوه کلمې دي حبیبتان الی الرحمن الله تخوخ دی معنی د دې ویون کې الله تخوخ دی خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې سپکې دي یعنی ویل آسان دي زده کولو کې ویلو کې مشکل نشته ثقیلتان فی الميزان درنې دي په تله د عملونو کې د باب خبره ثابته شوه چې د عملونو تله ده او عملونه به په تللی کېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په حدیثو کې د سبحان الله وبحمده یوازې فضایل هم شته ریاض الصالحین کې تاسو ویلي دي په باب د ذکر کې چې چا سبحان الله وبحمده ورځ کې سل پیرې ووي ګناهونه به الله معاف کی وریږي اگر چې د دریاب د زګم رولی نه وي دیزه کې ور سره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ور سره هم دی یو بل حدیث کې دا دی سبحان الله تملأ الميزان سبحان الله یوازې د عملونو تل ډکوي وسبحان الله وبحمده تملأان او تملأ ما بين السماء والارض دا د ځمکې اسمان په منځ کې د خلا چې د ډکوي د نیکونه نو
هغه په هغه ځای کې سبحان الله یوازې هم شته د ذکر په تور، سبحان الله وبحمده هم یوازې شته د ذکر په تور، او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هم شته. خو په دې کې دا سبحان سبحان مکرر راوړی دی او وروستو وبحمده او العظیم د الله د صفت سره دای پکې جدا جدا راوړي دي. وجه څه ده؟ دا سبحان ځکه مقرر کړی دی او وړاندې کړی دی. تخلیه صفائی دا مقدم ده په تحلیه باندې. اے الله پاک وګاڼه پاک وګاڼه پاک وګاڼه، دا تکرار د سبحان راوړی دی. اوس د الله صفاتونه ووایا، نو چې الله پاک نه ګڼي د شریکانو نه د عیبونو نه، نو که د الله صفت کوي نو دا صفت ستا پورا صفت نه دی. ګورې د عیبونو نه د شریک نه پاک وګاڼه سبحان سبحان، نو وروستو وبحمده سره دغه د صفتونو نه اوسې صفتونه وایا. هم کلمه کې دغسې دی که نه، لا اله پاک الله وګاڼه په لا اله ټکي سره، نو الا الله کې الله لره الوهیت ثابت کا. تخلیه د ړمبې الله پاک ګڼل دي د عیبونو د شریکونو د نقصانونو نه، دا ړمبې خبره ده، دا ضروري خبره ده، د کلمې اول جز دی. او بیا وروستو الله له هغه صفتونه ووایه چې د الله د ځان سره ښایيږي. پاکي د الله لره سره د ثنا د هغه نه، او سبحان الله العظیم پاکي د الله لره چې ډېر لوی ذات دی. نور خبره نه اوږدوم، موږ مېلمانه د لرې نه شاید راغلي به یا به راځي راورسي، هغه به بیان کوي. خو آخري صرف د وصیت په طور یو څو خبرې د دې بناتو تا او د بناتو پسماندګانو ته. پسماندګان یعنې د هغې چې کوم کور کې رور دی، پلار دی، خاوند دی، بل رشته دار دی، هغې ته رحماني ګل مولانا صاحب مخې ته خبره کافي حده پورې کړې ده. زه به لږ تکرار وکړم یا څه الفاظو کې به بدلوني. علم زده کول لوی مقام دی، لوی مقام دی د علم، خو بغیر د علم عمل نه علم دا وبال دی، دا تاوان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه انسان چې علم زده کړی دی اخلاص د نیت پکې نشته، د هغې حق نه ادا کوي، جهنم ته به ځي. فرمایي من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يصب عرف الجنه. هغه دین زده کوي، هغه علم زده کوي چې په هغې د الله رضا لټولی شي، چې هغې ته علم شرعي وي، علم د حلال او د حرامو وي، علم د قرآن او د سنت وي. دې دپاره یې زده کوي چې دی به په دنیا حاصل کي. علم یې وکړو مدرسه به کولو کې جو بس د دنیا د راتلو ذریعه وي، علم یې وکړو نوکري به کومه د دنیا ذریعه وي، نیت اراده په علم دنیایي. نبی علیہ السلام وی لم یجد عرف الجنہ، د جنت بوی پہ حرام دے، بوی تلل خورتا جدا خبر دا. نو اخلاص نیت د علم سره عمل، نو عمل بیا د وخت مناسب کم ټیم کې کور کې دند کم عمل دی، بار کم عمل دی، خپل سره کم سلوک دی، پردو سره کم سلوک دی، دا الله کم حق دی، د بنده کم حق دی، دا عمل دی. نو کم اخلاق زده شو هغې باندې اخلاق و عمل، کردار زده شو په هغې باندې کردار چلول. دا خو د زنانو چې کم نن ختم دی د هغې دپاره چې دوی په د خپل علم باندې عمل وکړي، دوی د نورې معاشرې دپاره نمونه جوړه شي، د هغې دپاره مثال جوړ شي، د علم د بلندۍ ذریعه جوړه شي. ځکه چې د دې په اخلاق او کردار کې د نورو نه فرق نه ګرځي، ځکه چې علم یې کړی دی. نه دا چې دا عملی زندګۍ ته لاړه شي د دین د بدنامۍ ذریعه جوړه شي. دا مدرسه یې ویلې ده که نه، ځکه داسې کار کوي. دا ګوره مدرسه، نو دا به د مدرسو د علم او د دین رکاوټ او بدنامه جوړه شي. بل به خپل لور او بچی باندې علم نه کوي چې هغه پلانکی ګوره علم کړی و که نه، هغه داسې کوي، دا زه چې ولېږم زه پې وکړم دا به هم داسې، دا به د بل لپاره رکاوټ جوړ شي. او که تاسو کردار
هغه د الله د خونې مطابقي دا به د نورو دپاره ترغیب جوړ شي چې ګوره د فلانکۍ بچی اخلاقي ده، د فلانکۍ بچی ادبناکه ده، حیاناکه ده، دا ولې د دین زده کړی دی، ورکه زه پرې خپل زده کړم. دا یو اهمه او ضروري خبره ده د هغې دپاره. دویم د رشته دارو دپاره زمونږ د کورونو ماحول ډېر ګنده دی د دینی لحاظ باندې. نو چې کله ګنده دی یو بچی ستا خور بیبي علم زده کو کور ته راله، د دین خبره به کوي، د پیغمبر خبره به کوي. دا به نه وایي چې دا د مدرسو خبرې دي، دا د جوماتونو خبرې دي، دا د ملانو، دا کور کې دلته نه چلیږي، دا معاشره کې نه چلیږي، دا مه کوه، دا رکاوټ ما اچوه. هغه تا ته د دین خبره کوي، تا ته پته نشته، ته ورته وایه ښه ده چې تا دا خبره کور ته راوړه، نو د هغې لاس جوړ شه، معاون مؤمد جوړ شه. په کور کې ته پلارې، ورورې، مورې، مشره، نو ته د هغې خبره په کور کې عملي کا، تعاون وکړه، نه دا چې د هغې حوصله شکني وکړي، هغه ته خپله خبره واپس کړي، هغه په خپله ژوند باندې مایوسه کړي. دا به ستا دپاره ډېره د ناکامۍ خبرې. نو په بچو باندې علم وکړئ، که هغه هلکان دي که جینکۍ دي، خو چې بیا کومه درته وایي ته نه پوهېږي، هغه پوهېږي، د هغې ته غوږ کښېږده. یو موخه وه داسې کور کې څه خبره راغله خلاف شریعت وه، خو د معاشره کې د معاشرې سره موافق وه، د خلقو عادتو. مونږ کور کې رکاوټ واچو شعر داسې نه ده پکار. الله دې وبخي والد صاحب هغه موقع باندې دی چې څه ویم دقسې به کېږي. الله پاک د هغې سره ټوله معاشره کې هغه ماحول هغه منکر و یو غلط کار الله ټول ختم کړو، سره د دې نه چې ښه په معاشره کې بغیر څه د تردد نه او څه د چونکې رواج و. نو چې مشر تعاون وکړو د کشر د دین د خبرې الله په ټوله معاشره کې انقلاب راولي. خو چې ړمبې په کور کې ورته رکاوټ واچولی شو، نو بل ته به دې څه ووایي، بل به د خبره څه واوري چې په خپل کور کې نه اوري. نو مشران نن په دې موقع باندې به حاضري چې کوم جنکۍ بناتې فارغېږي، الله دې د هغې په علم او عمل کې برکت واچي چې هغوی د دې علم حق ادا کړي. خود یې پس نور رشته دارو نارینه او زنانو له باندې ذمهواري ده چې هغوی کومه خبره تاسو ته وایي د الله د نبي د دین د قرآن د سنت تاسو باندې عمل ضروري دی، تاسو له عملي کول ضروري دي. نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دا دین زده کړو، په دې عمل وکړو. څوک د مدارسو سره تعاون کوي، په دې شکل کې چې آبادی کوي، په دې شکل کې چې پیسې ورکوي، په دې شکل کې چې پړهایي کوي، په دې شکل کې چې خپل بچي وتلیږي، دا ټول د مدارسو سره تعاون دی. الله دې د هغې په مال جان کې برکت واچي او الله دې زمونږ زندګۍ د خپل رضا مطابق جوړي کړي. انشاءالله پروګرام به جاري، په آخر کې به دعا کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.